أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ آل عمران سلورم سپارہ آیات نمبر 155 ان الذين بشکها کسان تولوا چې مخې واړو منکم لتاسنا دغه هم د جنگ احد تذکره ده چې په جنگ احد کې مسلمانانو د ډېر لوی تکلیف ورسېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک زخمی شو غاښ مبارک شهید شو او دغه رنګ صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کې ډېر زیات شهیدان شو ډېر پکې زخمیان شو ډېر لوی تکلیف وته ورسېدو بلکې په اخري ټیم کې صحابه هغوی میدان پرېښودو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات خبر پکې ولګېدو نو صحابه میدان پرېښودو او فطري یره پرې راغله بلکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خفګان په غالب شو چې د الله پیغمبر وفات شو بلکې منافقانو به دا وموي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خو د دنیا نه تشریف یوړو نو اوس به داسې وکړو چې هر کس د کم دین نه راغلی دی نو خپل دین ته به واپس لاړ شو لکه چې یهودي مسلمان شوی دی نو هغه بیا یهودیت ته لاړ شي چې مشرک مسلمان شوی دی هغه بیا شرک تر مشرکتوب ته لاړ شي کو نصرانی مسلمان شوی دی هغه بیا نصرانیت ته لاړ شي یعنی خپل دین ته به لاړ شو دا جګړې به ختم شي دومره صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کې منافقانو دا خبره وکړله چې د صحابه او صلی نور هم پریوزي نو دې کې د هغې تذکره ده چې ان الذین بشکها کسان تولوا چې مخې واړو منکم لتاسونه صرف 12 کسان جنگېدل نو ټول صحابه کرام په جنگ احد کې بې اوصلي شو ان الذین بشکها کسان تولوا چې مخې واړو یعنی وګرځېدل منکم لتاسونه یوم په هغه ورځ باندې یعنی په د احد پر ورځ باندې د جنگ احد پر ورځ باندې یوم په هغه ورځ باندې التقا چې مخامخ شوې دواړه الجمعان ډلې یوم التقى الجمعان چې یو بل ته مخامخ شوې الجمعان هغه دواړه ډلې یو ډله د مسلمانانو وه او بله د کافرانو دواړه ډلې یو بل ته مخامخ شوې انما استزلهم بېشکه وښویول د صحابو لره الشیطان شیطان دی وښویول ببعض په بعضې ما هغې عملونو هغې ګناهونو کسبو چې هغې کړي دې نه دا معلومه شوه څنګه چې یوه نیکي بله نیکي راکاږي یو سړی نیکي وکړي ده ته الله پاک د دوباره نیکۍ توفیق ورکړي نو دقه شانتې یو ګناه بل ګناه راکاږي څنګه چې سړی نیکي کوي الله وله د دویمې نیکۍ توفیق ورکړي او چې یو سړی ګناه وکړي نو شیطان دې په دویم ګناه باندې مجبوره کوي شیطان د دې آسان شي نو دې بیا په دویم ګناه باندې اماده کوي نو دلته الله فرمایي چې انما استزلهم الشیطان بېشکه وښویول د صحابو لره شیطان وښویول ببعض ما کسبو په بعضې هغې عملونو کسبو چې هغې کړي وو او تفسیر جلالین وی چې ای من الذنوب هغه ګناهونه دي وهو مخالفة امر النبي صلی الله علیه وسلم چې هغه مخالفت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حکم وو د نبی علیه السلام حکم صحابه ونمنو دغه ګناه د صحابه ونشي بعضې وخت ډېر نیکان خلک وي خو ګناهونه ترې صادر شي نو صحابو نه هم دغه غلطي شوې وه خو الله پاک جل شانه وروستو بیا د دې د غلطۍ د معافۍ اعلان هم کړی دی او قرآن کې الله دا هم فرمایل چې رضی الله عنهم ورضوا عنه صحابو زه ستاسو نه راضي یم او تاسو زما نه راضي شئ صحابه معصوم نه دي د پیغمبرانو په شان دي پیغمبران معصوم دي د پیغمبرانو نه ګناه نه کیږي صحابو نه ګناه کیږي خو مغفور دي صحابو ته الله پاک چې کومې غلطۍ دي شوي دي نو هغه غلطۍ او هغه ګناهونه ورته الله پاک جل شانه معاف کړي دي نو ټول الله بخلي دي صحابه د دې وجې د صحابو پسې لان تان کول دا ټیک نه دي
نو فرمایي چې انما استزلهم الشیطان بشک دوی اوخیول شیطان ببعض دوی په بعضې ما هغې ګناهونو سره کسبو چې دوی کړي وو. نو دوی دغه غلطي وکړله چې د نبي علیه السلام 50 تیر انداز مقرر کړي وو په غډېری باندې. نو هغې د نبي علیه السلام اگر چې په غلطۍ باندې د نبي علیه السلام حکم مات کړی خو د نبي علیه السلام حکم یې مات کو نو دا ګناه وکړه. نو د دې ګناه د وجې نه بیا په جنګ کې پکې بوزدلي پیدا شوله کمزوري پکې پیدا شوله تیښته یې وکړله صحابو تر څه د وجې نه د نبي علیه السلام د سنت ماتې او حکم ماتولو د وجې. نن موږ سوچ وکړو په فلسطین کې کومه غوغا جوړه ده نو موږ وایو خدای پاک د هغې قدمونه مضبوط کړي. صحابو یو حکم د نبي علیه السلام مات کړی او جنګ یې وبایلو او سړي وبایللې بلکې تیښته یې اختیار کړله. فطري یره پرې راغله د یو سنت ماتولو د وجې نه. نن موږ څومره د پیغمبر علیه السلام سنت ماتو. موږ ګرځېدل د نبي علیه السلام په طریقه نه دي زموږ مونځ د نبي علیه السلام په طریقه نه دی زموږ جومات ته راتلل د نبي علیه السلام په طریقه نه دي. علي رضی الله عنه نه چې تاسو کوئ تاسو څومره عبادت کوئ هغه ورته وفرمایل وي 40 غنټې وي تاسو خوړل سکل اغستل خرڅول نه کوئ ورته مونږ هر څه کوو د خپل پیغمبر په طریقه باندې. نو که یو سړی جومات ته را داخلیږي خو د پیغمبر د طریقې نه خلاف را داخل شو نو د چې کوم دی ګناه وکړه. یو سړی بیت الخلا ته ځي باتروم ته خو د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقه باندې ور داخل شو نو دا دین دی. سفیان ثوری رحمت الله علیه د نوم سفیان دی خو دا سور په عربی کې غوی ته وي. نو دی یو پیره په ګس خپه باندې جومات ته را داخل شو نو غیبی आवाज وته شو چې یا ثور یا ثور ای غویا ای غویا سکه. نو دی واپس شو بیا په خیخ په باندې جومات ته شرات داخلي کو په خیخ په باندې را داخل شو او دعا د جومات وایو اللهم افتح لي ابواب رحمتك. او بیا چې کله د جومات نه وځو نو ګس خپه بار کو په پیزار باندې کیدو پیزار کې ورن باسو نه په پیزار باندې ګس خپه کیدو خیخ په پیزار کې ورن باسو ځکه نبی علیه السلام چې پیزار پخپو کو نو خیخ په پکې ورن باسله او چې وباسو به نو ګسخ په بیړون به وباسله جامع اغوندو نو خې نستونه چې کوم دی پرتوک په دغه کې پنسه کې ډومبه خیخ په ورنن باسو او چې وباسو نو ګسخ په ډومبه وباسو خې نستونه ډومبه اغوندو ګس رستو اغوندو او بیا چې وباسو نو ګس ډومبه وباسو او خې چې کوم دی ورستو وباسو. دا ټول سنت طریقې دي د نبی علیه السلام یو سنت طریقه ژوندۍ کول. حدیث پاک کې راځي چې د نبی علیه السلام چې یو سنت طریقه د فساد په دور کې ژوندۍ کړه الله ولد سلو شهیدان عمر اجر او ثواب ورکړي. کوم شهیدان کوم چې په غزوه بدر کې احد کې حنین کې دغه شهیدان شوي دي دا غي ثواب الله پاک دې سړي لور. نو چې کوم طریقه د پیغمبر علیه السلام پر خودلی شوي په کار د شي مونږه ژوندۍ او په دې کې د دنیا او د آخرت خیر دی. سونی ګرام شیخ سیم دامت برکات هم غي پر مایل وی ما باندې پالج راغلی دا یو خو دا خلم یو طرف تک غشي وو نو ډاکټر راته وی چې کله ته سار را پاسې کنه نو دې ځله ورزش کول شي سار د خو را پاسې نو دا ځینې سي مګه وی په دې کې ربونه لګیدل دي اپاټه غونډه کې دا یو طرف پټه چې کوم نه سست شي دا بل ټیټ شي د خلو سره کاږي یو ډاکټر راته وی چې دا ورزش کوه وی ما وی ته اوس وی نبی علیه السلام د نن 1400 کاله مخکې فرمایي چې کله انسان را پاسي سحر لومبي سنت طریقه دا چې نبی علیه السلام دسه وکړل سترګې مبارکې به اومغلې د ځینې کلک کلک اومغل کې مناستو ډایرک په پاسې دونه ځکه انسان د خوب را ډایرک پاسي پول نه کته پریوزي کوی ته پریوزي نه لومبي به خوب او تختې په سترګو باندې بیا په دې ځای کلک کلک اومغلې دسي او بیا الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور دا به وای بیا به کوش لومبي مسواک وکي دا غینه ورستو لومبي مسواک جدا دي او بیا کوته او داس کې د او داس ته پر مسواک جدا دي. نو ایمه نبی علیہ السلام مخکې فرمایلی دي 1400 کاله مخکې چې داسې کوه ته ماته اوس دا فرمایي خو زه د پیغمبر په طریقه باندې عمل نه کوم نو د دې وجې نه دا کار ما سره وشو. دې کې د دنیا او د آخرت خیرونه دي. نو ځان کې یو سنت طریقه چې کوم دی راولی انشاءالله یو کتاب دی سنت حبیب په کې د نبی علیه السلام سنت طریقې دي. سترګې به څنګه تورولې نبی علیه السلام سر مبارک څنګه منګزو څنګه به ګرځېدو ته سار نواله تر ماښامه پورې او د بیت الله نوال تر بیت الله شریفه پورې دا ټول سنت طریقې به مونږ کې راشي. چې کله د نبی علیه السلام سنت طریقې راللې نو ګوره صحابو ته په یو طریقه پرېښودلو باندې د نبی علیه السلام په یو حکم ماتولو باندې څه چلو شو ګټلې جنګ یې وبیلو دننه پکې خوف او یره پیدا شوله د میدان نه پکې صحابه کرام بعضې وتښتېدل جنګ یې پرېښودو
اگر چې بیا راوپس شو خو طبيعي یره په صحابه باندې رااله نن موږ څومره د نبی علیه السلام سنت طریقې یو سنت چې موږ او تاسو په خپل ژوندۍ کې راولو خوراک پسند ګوره د مالګې باره کې لیکلي حضرت علي رضی الله عنه فرمایي چې ډوډۍ نه مخکې په دسترخوان باندې مالګه کېښودل حضرت علي رضی الله عنه فرمایي چې په دې کې د شپېتو بیمارو چې کوم دی علاج دی د شپېتو بیمارو چې کوم سړی مالګه خوري دا ټولې سنت طریقې پر یو سنت طریقې په خپل ژوندۍ کې راوړو ان شاء الله الله پاک جل شانه زموږ دنیا هم ښایسته کړي آخرت هم ښایسته کړي انما استزلهم الشیطان بشکا او خویول دوی لرا شیطان ببعض ما په بعضی ما هغه سو ببعض په بعضی ما هغه عملونو هغه ګناهونو کسبو چې دوی کړي وو چې هغه مرشه پرې خو ولقد عفا الله په تحقیق سره معاف کړی دی الله عنهم دوی لرا دا خبره پسې رستراله چې الله سره څومره خو وکړل چې الله پاک له غټه سزا ورنکړه ټیک ته چې په ظاهري شکست وته ملو شو خو الله پسې ورستو د معافی اعلان کړی دی د دې وجه د صحابه مبارک اعلان تان کول دا ټیک نه دي صحابه زمون دغه تعظیم کول دا چې کوم دی واجب دی ورستو پسې د معافی اعلان کړی دی او دغه زمونږ سوز د پر عبرت مو د صحابو د بعض ګناهونه د دې لپاره صادر شوي دي چې مونږ تاسو د دې عبرت وایو اوس دا عبرت کو مونږ واغستو نو ټول دنیا به ټیک نشي چې هغه په یو سنت طریقه باندې ګټل جنگ وبایلو او مونږ دلته فلسطین د سوالګو خدای پاک فلسطینیانو له ګټه ورکي او په خپل د پیغمبر طریقې شپه ورځ ماتو هر ټیم د پیغمبر طریقې ماتو نو دغه زموږ لپاره سبق دی چې په یو طریقه باندې هغه ته شکست ملو شوی دی نور ټول د نبی علیه السلام طریقې په صحابو کې موجود دي نن په مونږ یو طریقه د نبی علیه السلام نشته مونږ دعاګانې غوړو خدای پاک فلسطین له کوم دی فتح او کامیابی ورکړي مجاهدین له فتح او کامیابی ورکړي دغه زموږ لپاره هم سبق دی ولقد عفا الله په تحقیق سره معاف کړی دی الله عنهم هغوی لرا یعنی صحابه لرا ان الله بشک الله تعالی غفور بخونکی دی حلیم او بردبار دی ان الذين بشکها کسان تولوا چې مخ واړو یعنی میدان پرې خودو منکم لتاسنا یوم التقى الجمعان په هغه ورځ باندې چې مخامخ شو یوم التقى الجمعان دوه ډلې یو د کافرانو ډله وه بله د مسلمانانو ډله وه انما استزلهم الشیطان بشک اخوی ول دوی لره شیطان پس باندې بوسوسته شیطان ورته وسوسه ور واچوله خو د څه د وجې نه ببعض په بعضې ما هغې عملونو کسبو چې دوی کړي وو عملونه څه چې هغه مورچه یې پرېښوده نبي علیه السلام چې په کوم ځای مقرر کړي ولقد عفا الله په تحقیق سره معاف کړي دی الله پاک عنهم هغوی لره یعنې صحابو لره ان الله بشک الله تعالی غفور حلیم بهونکی دی او بردباره دی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين